زلفی دی را سن وها بیا به دی بیمار خشی او نن راځي ماما کرا نن به زما کار خشي. شاعري الله تعالی شاعر له یو تحفه ورکړې ده. تحفه ورکړې نو زه شاعر ته وایم چې دنګه ونه تورې سترګې شنه خالونه یادې چې سپینې دی چې شنه بنګړي شونډې لالونه یادې چې نری غاړه تورې زلفې ولونه ولونه یادې د چا د خور چې سرې پاپۍ او سرې لاسونه یادې د یوې پیغلې پښتنې خور اندامونه یادې نو تا کې غیرت نشته که ستا په کور کې خور نشته او دا د چا خور چې یادوي نو د دې رور نشته دا پیرې دي زموږ د ټولو خور نه ده. السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما علیشان مجبور صاحب کم بابا چې تاسو له پسکرین باندې ښکاری خدای بخله الله پاک ته وبخي وفات شوی دی الله پاک سره د خور وبخه. دی لویل شي انقلابي شاعر دی لویل شي اسلامی شاعر چې د اسلام په دایره کې دنه شاعري کوي. څنګه چې د ویډیو په سٹارټ کې وی چې شاعر له الله پاک یو بل مطلب داس علم ورکړي وي چې هر انسان ګوره شاعر نشي جوړې دی خو بیا دغه شاعر چې کوم دی او دی بیا خپل علم او د خپل کلم غلط استعمالي نو په د باندې دلالت شي او بیا ګوره علیشان مجبور صاحب چې کوم خپل جواب ورکړي دی نو ډیر زبردست او ډیر قراره جواب ورکړي الله پاک سره د خور سره او بخو ورېږي. کافر ومنګه نه بوتلې دا په زور نه ده هر مسلمان له دا خبره د پیغور نه ده د کشمیر د مظلومانو د غشور نه اوري خدای دې ګونګې کچ پریاد د خپل خور نه اوري او د مسلمان د نن کور د امریکا راغلي مخکې ډالر راغلي مخکې د سکه راغلي ستا په غیرت او په ناموس باندې ډاکا راغلي مړه ته وسم غونډه زنه تور ځلپان یادای مړه ته وسم مخکې قوتي د جانان یادای مړه ته وسم شین منګي او د ګودر غاړه یادای مال خو شرم راشي چې دغه دواړه یادای ورځ د قیامت په ویشنا حساب کتاب وکړي غټ عدالت په ویدار چا احتساب وکړي د جنازې نه پس د قبر سوال جواب وکړي دا نن چې مخه ته بچي ستا د دم غډيږي نو شاعر دا بچي په زور ستا د قدم غډيږي. واوره جی کومه ډمه چې په محفل کې وای غډيږي کنه نو شاعر دا په زور ستا د قلم غډيږي کته دا غانې نه ویلي کله کنه نو دا ډمه باندې غډي دا واوره مخ کې جی دې ته به هم د خوګه د یو ایسا وای ته دې ته به هم د محبت خوګه ایسا وای ته چې یو پیغلی پښتنې ته پتا سو وای ته پتا سو وای ته یاد شي یوې پیغلې پښتنې ته وای پتاسه وای ته یاد شي پتاسه یې پتا غانا راغلی و یاد مشي نو چا لیکلی و خو دې شاعرانو لیکلی و کنه. ویډیو شیر کولو مقصد مې دغه دی چې په سوشل میډیا باندې دا کومه تنازعه روانه ده د شاعرانو حواله سره یا د افسر افغان طارق پټان حواله سره نو زما خیال افسر افغان ته علیشان مجبور صاحب چې کوم دا زما دا ویډیو دا وګوري د علیشان مجبور صاحب دا شعرونه دی وګوري کنه نو بس دا طارق پټان نه غټه سپېړه په هغه شاعر له په مخ باندې ده کم چې بهوده شاعري کوي کم چې دغه پتاسې پردی زنانه یادی په سټیجونو باندې د چا زلفې د چا شونډې د چا ملا د چا غاړه دغه شاعرانو ته دا په مخ سپېړه ده وورئ مخ دا لویه غلطي وکړله د یوې پیغلې پښتنې د بېعزتي وکړله مسلمانان داسې خبرې ته غیرت نه وایي د پښتنې پیغلې ګډا ته ثقافت نه وایي حرام دولت ته خلک فضل د قدرت نه وایي ته یو ادیبه او فلمونو لګانې جوړې ته د بربنډو جینه پوسه یارانې جوړې په دې ګناه کې اوس ستا د برابر حصه او په حاشیې کې به د قیدر د سر حصه شاعره ستا به پکې د ټولو غوره حصه د نوي نسل له نن ته د زهرستنه واخلي د په حاشیې بل شوي اور ته چې لمنه واخلي د نوي نسل له نن ته د زهرستنه واخلي او ته وی چې نه زه خو د نوي نسل ډیر خیر خوایم واوره مخکې او د دین رڼا راوله کور کې خوشحالي راوله په مسلمان کې اتفاق او ورورولي راوله جذبه په قام کې د خالد بن ولي راوله د اسلامي نظام دپاره خپل قلم پورته کړه د خپل قلم په زور شاعره ټول قلم پورته کړه او چې د شراب او د جام او د پیلۍ صفت کې چې د مشرې اوباما د سویلۍ صفت کې ما له افسوس راشي چې د ملالۍ صفت کې په سترګو ړوند شي او موټر دې په سینه وخېږه که ژوندی پاتې شوي په ژبه دې دانه وخېږه واه په سترګو ړوند شي او په ژبه د موټر وخېږه او که بیا مو ژوندی پاتې شوي نو په سترګه د دانه په سترګه نه سوري په ژبه د دانه راوخېږه. انګریز سره مشته ده دغه سیاله نه ده د اوباما نه غیر چې بل چا څه خوشحاله نه ده دغه ملاله د میون هغه ملاله نه ده د داسې ښځې سره مینه محبت ګناه ده شاعره خدای غو چې د دې جینۍ صفت ګناه ده د آخر ولې نن ړندې زما د قام سترګې شوي پټې په بعضې شاعرانو د ایمان سترګې شوي د کافر وای شاعر د کام سترګی نو دا څنګه د کام سترګه د علیشان مجبور صاحب وای نن ولې ړندې زما د کام سترګې شوې چې دی له د کام مسلې نه ښکاري او دی لګیا دي پردی مور خور په سټیج باندې د هغې زلفې د هغې شونډې نری ملا نری غاړه دا یادی نو وای د کام سترګې چې کومې دي وای دا ولې ړندې شوې دی له ولې د کام دا مسلې نه ښکاري
یو کوزي نن د مسلمان سترګې شوي مړه آسان بن ثابت شه زیباره جوړ نشي چې د اسلام په لمن دا چې تخکاره جوړ نشي مکه ودا د زیباره او د نبی شاعري کوه ټول عمر د الله پاک په توحید شاعري تا کار د آسان بن ثابت شاعري دا کې دا توان دې حسن بن ثابت شاعري چې کوم هغه زمونږ د خوږ نبی په خواخه تسبیح او تور ته دور سپین ته سپین او تور ته تور وایا دا یو شار غونډه کلیپ را ملاو شو نو ما وی چې تاسو سره شریک کما علي شار مجبور صاحب چې کم جواب ورکړی دی ډیر قراره جواب ورکړی دی ډیر خپل جواب ورکړی دی ډیر اپریشیټډ جواب ورکړی دی نو الله پاک سره د خور او بخه دا چې شاعران چې خلک اور نظر نه ولا دعا خيږي د زړه نه ولا دعا خيږي اور دا کم چې بهوده شاعري کوي د خپل کلام غلط استعمال کوي نو دا خو یو ګوره د اسلام خلاف زی نه د الله پاک وختي نه زمون د خوږ نبی خوخو اور نه زمون غونته چې کم عام خلک دی له پکار چې دا نه پسندیده وګرځي او خپل موبایلونه داسې خلک لري وساتي چې کم د تاسو بچو له د زهر واستنی واخیږي نو دا خلک د خپل موبایلونه لري وساتي د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام